نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون فجمع النور الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې د حلال او د حرام بیان شروع کړو نو بیا څه واقعات به د طریقلیو نو څه خبرې پکې پاتې شوی وي ما تاسو ته ویل که آینده جمعه الله مونږ له زندګي او ژوند را نصیب نو ان شاء الله ما ویل تاسو ته به آینده جمعه بیا د دې متعلق د بقایا بیان وکم اصل کې نن د محرم الحرام دویم تاریخ ته پکار خدا وا چې ما تاسو ته محرم کې اوسو خبرې کړې وي خو زه آینده پکې بیا یو جمعه بله شته ان شاء الله په هغې به د سره بیا خبره وکړو نو تاسو ته تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې ما یو خبره وکړله چې بهترین عبادت دا حلال مال ګټل حلال تجارت کول حلال روزگار کول حلال مزدوری کول دي دا بهترین د ټولو عبادتونو نه اوچت عبادت دا دی کچره د یو سړی په مال حال کې نقصان وي نو بیا د هغې عبادت نه قبلیږي نبی صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په خطبه کې اخرنۍ خطبه په مکه کې
ډېره زورنه په دې خبره ورکړله حلال مال په حلال مزدوري په حلال تجارت د حرام و نزان بندول تاسو تما تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ دا وې چې دنیا ته څومره انبیا راغلي دي او رسولان راغلي دي نیکان او بزرگان راغلي دي هغه ډېر زورن او ډېر قران کریم ډېر زورنا دا په حلال تجارت او په حلال مال باندې ورکړی دا نو تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ می تاسو ته پدې کې بیان کړو به مې د هغه تبرکات تاسو ته ویل وستا یو د هغه د تبرکات مطابق ما یو واقعه لیکلی ده په فضائل صدقات په اخره کې د یو بزرگ واقعه ذکر کیږي د حلال روزه او د حلال مال پوری بزرگان خو د الله محبوبي د الله دوستانی نو د الله رب العزت سره واسطه کله چې د انسان د دنیا کې د انسان اولاد او بچي او خزرش نو هغه د انسان له د دنیا مطالبه کوي د رزق مطالبه کوي کور ته راوړه مال حال نو یو بزرگ ذکر کوي اغا خدت بار بار مطالبه کولا نو هغه د الله نه بمدغه سوال کو چې یا الله حلال مال را نصیب کی نو دې د شپې خوب نه چلال شو په پلان کې ځای کې دومره درهم پراته دي او دار واخله په دې باندې خپل ضرورت پرکا دا بزرګ وته په دې خوب کې وای برکت پکشتا کانا وای برکت پکې نشتا د خوب نه را پاسه د خپل کورواله سره دا خبره ذکر کړي خدا مال څومره ده 100 درهم پراته دي هغه وخت کې دا 100 درهم د دې وخت مناسبت سره د عرباو حساب کتاب بیا ورته دا خزه ورته وای چې ورشه راي وړه برکت مرکت یې سکے چې مونږ به د خپل ضرورت پر کو دا بزرگ وته وای چې برکت پکې نشته نه راوړم دوباره به د شپې خوب دوباره به الله ته سوال کوي چې الله حلال مال را نصیب کړي بیا د شپې خوب نه چې په پلان کې دی کې 50 درهم دا حساب د نیم نه راخکتش
دا روال خپل ضرورت ته پرکا نو کورو د چې سحر را پاس دی وته وای برکت شته او کنه برکت پکې نشتا سحر د خپل کورواله د واقعیا ذکر چې د پلان کې د حساب کتاب خو مې لیدلې دا خد ورته قهر شو چې ورشه سل دې نه راوړې دا 500 خو راوړه دی ورته وینه برکت پکې نشته دا خد ورته برکت ایسا کې چې خپل ضرورت په پر کوی نه راوړم دریم ځل باندې بیا الله ته متوجه شو چې یا الله حلال مال را نصیب کې حلال روزي او حلال رزق بیا خوب ویني د شپې چې په پلان کې دی کې 2 درهم پراته دي د سل نو نه 500 د 500 نه 2 درهم ته خبره را ورسېده ورشه دار واخلا دی ورته وای برکت پکشتا وای او برکت پکشته دی د سحر لاړ ا درهم را واغستل د پریشان دی چې سل روانه غسته 500 روانه غسته دا 2 درهم په دې بسو شي خپل ځل کې دارې بل او کارل کوي په بازار راتېریږي نو په مخ باندې میان رالل سمک وتفاربه کې وای میان پر واغستل په 1 درهم باندې نو چې بیان پر واغستل چې کور ته راوړل خپل کوروالم ورته قهر ده چې سل دی روان اغسته 500 دی روان اغسته دغه 2 درهم دی راواغستل دا 1 درهم پاتې شو یو دی خرچه کو نو دې کورواله چې کله د میان صفا کول نو پدې کې 2 قیامتي ملغرر راوته چې قیامتي ملغرر پکې راوته نو دې بازار ته وړي نو دا هغه و خلق چې کم دی هغه امانتدار مو سړی ته به صحیح لاره ښودله راټل او دوکابار نو دوکو والا نو دې دا یو ملغرره بازار ته وړه دا یوله په کور کې پرته ده نو بازار والا ورته وای چې دا ډېره قیمتي ملغرره ده د دې وس قیامت مونږ سره نشته د دې قیامت په تعالی بچای وقت درکې چې کله د ملغرره بچای وقت لوړه نو هغه سره خو به تعلیم یافته وزیران به هغه د دومره قیمتي ملغرره ده چې د دې قیامت موږ سره نشته
خو چې ستا څومره وس کېږي د بیت المال نه سره او سپین زر په اوښان ډک او ویس او دا ملغلره موږ ته پرېږده. بیا د دې باچاهۍ وخت چېرته مقابله وه د دې ملغلرو د اخیستو، دا اوس هم دا باچاهان داسې کوي. دا ملغلره باچاهۍ وخت د مقابلې له ویوړه، مقابلې له چې ویوړه نو باچاهۍ وخت خو مقابله وګټله، خو نورو د باچاهانو وزیرانو ورته وویل چې دې سره بله ملغلره د قیمتي چې هغه را پیدا شوه نو په دنیا کې ستا مقابله والا څوک نشته. نو بیا په دې کس پسې سوال جواب راولېږه چې هغه کس را پیدا کوي. وی اوله ملغلره راوړه او موږ سره دومره قیمت نشته چې تا له درو چې څو تاله مو درکړي دي. خو راشه ته زما په دې کرسۍ کښېنه او زه به ستا وزیر شمه. یویر درهم حلال برکتي مال الله رب العزت کم مقام ته ورسو. شارح لاندې لیکلي دی د دې واقعې د لاندې شرحه کوونکی هغې لیکلي دی چې حلال مال کې الله رب العزت دا برکت اچوي. نو موږ او تاسو چې حلاله مزدوري وکړو، حلال مال د خولو مال د مزدورۍ را پیدا نو دا زموږ ستاسو ټول برکتي مال دی. حرامه کې الله رب العزت برکت نه دی اخیستی. تاسو ته مې تېر شوی جمعة المبارک په ورځ باندې وویل چې حرام الله میټاوی. دی په د حلال مال کې په حلال تجارت کې امام رازي صاحب وایي دا یو بهترین عالم دین د وخت تېر شوی. امام رازي صاحب وایي زه د وخت د علم په لحاظ سره د تصنیف په لحاظ سره دا پریس والا په دې خبرو پوهېږي، د تصنیف په لحاظ سره ډېر زیات وړاندې تصنیف مې کړی تصنیفات. خو غریب وما، کمزوری وما، و یو فر لاړم و هغه ته مې ویل چې صاحب مالي حالات مې لږ کمزوری دی، څه وکړم؟ و هغې راته ویل چې د قرآن کریم خدمات شروع کا. و د قرآن کریم خدمات مې شروع کړو، تفسیر مې سٹارټ کړ. و چې کله مې د قرآن کریم خدمات شروع کړو تفسیر مې ولیکلو، الله رب العزت دومره مالدار کړم چې د وخت د تجارت د مقابلې زما څوک نه و. نو زما او د باچاهۍ وخت شراکت په تجارت کې رال. ما په دې خبره ډېر سوچ وکړو. الحمدلله زمونږ پریس والا چې څومره حضرات دي دیو هم دغه شان دي، دا د قرآن کریم او د دین اسلام او دغه شان دي. اکثر دلته اسلامي کتب د دې خدمات کیږي. تنخواګانې دومره نشته، هفته چې ډېره زیاته شي نو یو 15,000 او 6,000 4,000
خو الحمدلله پریس والو حضرات دا مونږ وګټل چې الحمدلله په دې 500 کې قیمتي جماعتونه هم جوړ کړل او د کور روزي او اغار سے پکې روان دي نو دومره وته الله رب العزت په مال حال او په دغه روزي کې برکت اچولې باندې وخت دې پرس بلګرو حالت وې یم تاسو ډېر غټ خلک کتا سو زالو پیژندو تاسو ګورئ د پروفیسورانو استادان یې د علماء استادان یې زګه چې دا خدمات د کتابونو ټول تاسو کوي پروفیسورانو له دې ټول له تاسو کتابونه تیاروي نو دا څومره چې په معاشره کې دا تعلیم او تو غټ انجینرانو جوړیږي دا ستاسو د کتاب نه جوړیږي نو ستاسو په دې خدمت باندې الله رب العزت د دنیا دا نظام روان کړی دا کالجونو دا مدارسو دا اسکولونه دا ټول د پرس والو په سیستم باندې الله روان کړي نو الله رب العزت ولا په دې لږ روزي کې لوی برکت اچولې نو بیا چې سړی حلال روزي ګټي او حلال رزق وګټي او حلال مال وګټي او د دې خو به خامخا سره رزلټ وي نتیجه یو خو د دنیا او د آخرت کامیابی ده ام په دنیا کې کامیاب ده ام په آخرت کې کامیاب ده د الله رب العزت محبوب کس ده په بدل کې حلال روزي ده حرام پکې نشته خپل اهل او عیال د پاره حلال روزي ګټلې ده نو دغه شانتي وروسته سلسله کې د څومره اهل او عیال لازم هغه به اکثر دیندار اکثر پکې الله علما را پیدا کی نو چې مونږ او تاسو څومره اوس وکړو چې خپلو بچو له حلال روزي او حلال رزق وګټو او د حرامو نه محفوظ کو که چېرې مونږ او تاسو په خپل بچو باندې حرام وخوړل دغه بچه به سبا زمونږ دشمنان او تاسو یقین په الله وکړئ دا زمونږ د سترګو مخامخ خبرې دي او ستاسو د سترګو مخامخ خبرې هم دي دا مونږ تللی دي چې دغه اولاد راپاسېږي او د پلار دشمن جوړ شي ولې جوړ شي ځکه په اولاد باندې حرام اولاد دپاره دا سوچ نه دی کلی چې دله زه حلال راوړم او د حرامو نه محفوظ کم نو که چې کم انسان د خپل اولاد دپاره او د خپل ځان دپاره د حلالو سوچ وکړو نو دا اولاد سبا د والدینو په مخامخ باندې گفت غونډه کې قدر هم الفاظ هم نه استعمالوي د والدینو قدر کوي د خاندانو د رشتہ دارو قدر کوي د مشرانو عزت کوي او کچره په بچی باندې حرام وخوړه دغه اولاد لاولنې په پهرس کې دی په اولنې پهرس باندې د والدینو بې قدري کوي
بے حیائی حیا پکې نه نو لاولنې اولاد لوی نعمت ته اولاد خلق د دې دپاره نه راوړي چې دا به وروسته د ما دپاره رزق ګټي او دا به کوي او دا به کوي اولاد خلق چې پیدا کوي د یو خبرې دپاره چې زما په نسلیت وروسته ما دپاره دعاګو پاتې شي زه په دنیا کې نه یم مال به دعا کوي نوافل به راله کوي صدقات به کوي یو ملګری قیدیانی مسلمان شو هغې خبره کوله وی قسم په خدای وی زه د خپلو والدینو دپاره بې انتها خفه یم ویل والدین مې نن په دنیا کې نشته په حالت کفر کې د دنیا نه تللي ځکه قیدیانی کافر دی او زین بدترین کافر دی خو ډېر سوچ داخله تلم چې د هغې بس چې کاش دې مسلمانان وی نو اولاد خلق د دې خبرې دپاره سوچ کوي چې آینده دپاره په ما پسې دعاګو پاتې شي زما د نیکو سلسله روانئ کله چې اولاد نیکملی نو د ده د نیکو سلسله به روانئ دی په دنیا کې نه نو موږ او تاسو د خپل اولاد دپاره د حلال روزي او د حلال رزق او د حلال مال سوچ وکړو دې کې ډېرې خبرې نور هم دی لهذا ټیم د کموالي په بنا مې هغه پرېښوستی فلسفې دی چې انسان غلا وکړي دا لاس دې ولې کټ کېږي خپه دې ولې کټ کېږي پانسي کېږي ولې اسلام یې رجم کوي ولې نو په دې یو خبره باندې یو هفته بیان دی د ټیم کموالي په بنا په وجه باندې مې دا پرېښوستل د اخرنۍ خبره ده ځکه چې دا یو خبره لسم عاشورا ان شاء الله آینده جو به بیا په دې باندې بیان کوم خو خبره د روژې ده ځکه زمونږ بله جمعه چې کوم دی دا په نهمه عاشوره راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړو دا روژه به نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې منیوله د لسمې عاشورې روژه او دا په اسلام په ابتدا د اسلام کې اولنې په نورو امتونو بني اسرائیلو باندې دا فرض وه بیا چې کله د اسلام روژې راغلې دا بیا مستحب شوه د رمضان روژې راغلې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړو نو یهودیانو هم دا روژه نیوله د لسمې عاشورې نو یهودیانو به دا روژه نیوله نبی صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو تاسو ولې نیسئ وایي موږ ته په دې ورځې نجات میلاو دی ځکه یې نیسو نبی صلی الله علیه وسلم به اعلان وکړو امت محمدي ته چې آینده دپاره تاسو که روژه نیوله نو موږ به د یهودو مخالفت کوو به زیاته وسره دا سنت دی یا نهم او لسمه او یا لسمه او یو لسمه نو خصوصا چې د دې روژې ډېره پابندي وکړو فرض نه ده واجب نه ده سنت او بعضې علما لیکلي دي چې یوازې د لسمې عاشورې روژې نیول دا مکروه ده نو چې د دې دوه روژو پابندي وکړو نهمه لسمه او لسمه یو لسمه نو الله دې په ما تاسو له ټولو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله